رسول الله مبارک خپل صحابه ته وویل صحابه کرامو شاته وګورئ زموږ مجلس ته محفل ته څوک را روان دی. رسول الله مبارک چې کله دا حکم ورته وکړ صحابه کرامو ټولو داسې وکتل. نو یو شخص را روان دی چې په تن باندې کپړې نسته، د مژ د ګډ سرمنې داسې په ځان باندې راتاو کړی ده، ځان یې پې پټ کړی ده، را روان ده. رسول الله مبارک ته صحابه کرام وایي یا رسول الله دا خو مصعب بن عمیر را روان، تا صحابي ده یا رسول الله، عاشق دی ده او موږ ورور ده، را روان ده. رسول الله مبارک څه ورته وایي نه، را روان خو مصعب بن عمیر ده، خو لږ حال هم راته بیان کوي په څه حال کې را روان. عاشقانو باندې خو رسول الله خوشحالېږي، وایي په څه حال چې را روان دغه حال خو یې راته بیان کوي. یا رسول الله موږ چې وینو په بدن باندې کپړه نسته، لباس نسته، کالي نسته، او هغه د مژو سرمن د ګډ سرمن یې په ځان باندې راتاو کړې ده، ځان یې پې پټ کړی ده، را روان ده. اوس رسول الله څه ورته وایي صحابه کرامو تاسو خو په دې حال کې وینئ ما د دې مصعب بن عمیر بچپن هم لیدلی ده او د ده ځواني مې هم لیدلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي زه درته بیان کړم. یا رسول الله بیان یې کړه. رسول الله مبارک ورته وایي په بچپن کې مور او پلار ډېر په ناز او په نخرو سره رالوی کړی ده، او بیا چې ځوان سو نو هغه کالي به یې اغوستل چې 500 درهمه باندې سهار به یو جوړه وله، ماښام ته به بل جوړ کالي اغوستې وو. خوشبویي به دومره ګرانه خوشبویي ولګوله، په کلي چې به تېر سو نو کلیوالو ته به پته ولګېده چې بل څوک نه ده، مصعب بن عمیر دلته تېر سوی ده. خوراکونه به مور ورته تیارول، ډېر په نازو باندې رالوی کړی. صحابه کرام ورته وایي یا رسول الله اوس هغه نازونه نه وینو، هغه سرمن یې په ځان باندې راتاو کړې ده، خوشبویګانې نسته، اعلی قسم لباس کپړې نسته، ملنګي والې جامې یې اغوستې. رسول الله مبارک ورته وایي زه درته بیانوم په دې حال کې څرنګه دی راغی. یا رسول الله څرنګه راغی؟ رسول الله مبارک ورته وایي دې ځوان کلمه نه وه ویلې، رابغی زما په مجلس کې به پټ په یو کونج کې کېناست، بیا به یې داسې غلي غلي راته کتل. نو رسول الله مبارک ویل داسې به غلي غلي راکتل، پټ پټ به راکتل، په کونج کې به ناست، کلمه یې نه ده ویلې. چې کله به محفل ختم شو دی به کور ته ولاړو، بل ورځ به بیا راغو، بیا به یې داسې غلي غلي راته کتل. دې ځوان کلمه نه ده ویلې، پټ پټ راګوري. یو ورځ راغی رسول الله مبارک وایي ما ته کېناست، راته ویل یا رسول الله زه دې قربان مخ چې به راغلم پټ پټ به مې درته کتل، دیدار به مې وکړه او بېرته به ولاړم، خو یا رسول الله اوس چې راغلم بېرته نه ځم، دا زړه مې په تا باندې قربان، دا زړه مې په تا قربان یا رسول الله، غلام مې کا، په غلامي چې مې قبول کړه یا رسول الله. رسول الله مبارک کلمه وشوله، وایي ما کلمه وشوله، چې کلمه یې وویله کور ته ولاړو، مور او پلار یې کلمه نه ده ویلې، مور او پلار یې خفه شول. پلار ورته وایي بچیه کلمه دې وویله؟ وایي یا پوښتنه خو دې کړې وایي بد دې کړي دي. ده ورته وویل په هر حال، په هر مقام، په هر ځای، په هر کار کې مې مشوره کړې ده، خو پلاره دا د مشورې کار نه، بس پټ به ورغلم، پټ به ناستم، غلي غلي به مې ورته کتل، بس زړه مې دا فیصله وکړه چې کلمه یې وایه زړه قربان، ځان قربان، کلمه وایه غلامي قبلوه. په غلامي کې بادشاهي ده د رسول الله، په غلامي کې وایي کلمه مې وویله. مور یې په زړه برید وکړو، مور ورته وایي بچیه تا ته مې خوراکې تیارولې، کم مې رالوی کړې، زوی مې مور دې یمه، ما چې خو به دې مشوره کړې وه، وایي په هر ځای کې مې مشوره کړې، خو مور بېبي دا د مشورې کار نه، کلمه مې وویل، ګل ختم، کیسه ختمه، ومې ویله کلمه. نو مور یې ورته وایي زه خوراک نه درته تیاروم، فرمایشي خوراکونه درته پخوم، اعلی قسم خوراکونه در باندې کوم، او اوس زه خوراک نه در کوم چې شاکه خوراک بند، تر څو دې کلمه نه یې پرېښې. ده ورته ویلې مورې ته خو خوراکونه را باندې بندې چې خوراک به پرېږدم، زه خوراک هم پرېږدم، مورې تا غوندې شیرین شی هم پرېږدم، مور غوندې شیرین شی پرېږدم، تا پرېږدم، خو قسم په خدای د رسول الله لمن نه پرېږدم. پلار یې ورته وویل وایي دا دې څه وویل؟ وایي صحیح مې وویل. وایي بیا دا کپړې چې زه درته کم سهار او ماښام رنګ برنګ کالي کپړې او ناز په نخرو هم رالوی کړې، دا هر څه به در باندې بند کړم. ورته وایي ته کپړو خبرې کوې، کپړې هم قربان، پلاره تا هم قربان، خو رسول الله نه پرېږدم. وی واهو، وی ټکاو، زخمي کو، وینې پې بهیږي، خو لیکن جواب یو ده، ټول یې ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. کلمه مې ویلې ده نه یې پرېږدم، د رسول الله دربار نه پرېږدم، دا زړه مې په رسول الله قربان کړی. المختصر پلار یې پریشانه سو، پلار خو کپړې لرې کړې، خو سره له کپړو پلار ورته وویل چې دا په تن باندې کوم کالي لري دغه جامې دا کپړې هم بدلې کړه، دا وباسه له کوره ووځه، زه رسول الله ته ولاړ شم. که کلمه نه پرېږدې کور پرېږده، ما پرېږده، پلار پرېږده، خوراکونه پرېږده، کپړې پرېږده، دلته یې واچوه، زه دغسې ولاړ شه. نو ګرانو دوستانو، حضرت مصعب بن عمیر د رسول الله محفل ته را روان ده، هغه سرمن یې په ځان باندې راتاو کړې، داسې پیچلې په ځان باندې. رسول الله مبارک د ده په راتلګ او د په انداز باندې فخر کوي، ورته وایي یارانو شاته وګورئ څوک را روان. های های چې کله شاته وکتل یا رسول الله مصعب بن عمیر را روان ده، وایي نه لږې حال هم راته بیان کړي چې په څه حال کې را روان. صحابه کرام یې حال ورته بیانوي، چې کله یې حال ورته بیان کړو چې په دې حال او په دې انداز چې را روان ده، دوی ورته وایي یا رسول الله دې حال ته څرنګه راغی؟ دا خو اوس ملنګي والې جامې اغوستې دي، هغه خوشبوګانې، هغه اعلی قسم جامې کپړې خو نشته، اوس خو ملنګي وال ژوند تېروي، دا څه وجه ده؟ رسول الله مبارک په خپل زبان حال څه ورته وایي؟ ورته وایي صحابه کرامو دې حال ته د الله مینې او د الله ګران محبوب مینې راوستې، هر څه یې قربان کړل، خو الله او د الله د محبوب مینه یې نه ده پرېښې.
خوراکونه پرې شول، کپړې پرې شول، کور مور پلار پرې شول، خو لیکن زما کلمه او زما لمن زما دربار نه د پرې راغی. را روان د ملنګ را روان د عاشق را روان د رسول الله مبارک ورته وای. بیا یو داسې حال راغی چې په یو غزوه کې په یو جنگ کې رسول الله مبارک بیرغ راخلی، جنډه راخلی. وای زړه می وای چې زه مصعب بن عمر ته ورک. رسول الله مبارک جنډه راخلی مصعب بن عمر ته ورک. چې کله میدان ته ور داخل سونو کفارو مشوره وکړه چې دا چا پلاس کې جنډه ده، دا په پلاس باندې وو، جنډه به کوزه په مځکه باندې را پریوزي، بس ناره به وکړو چې میدان مو وګټو، جنډه مرا غوځار کړه. دوی څه خبرو چې دا خو داسې ځوان د هر څه قربان کړي دي. راغلو نو په دې کامیاب سول کفار چې په دې لاس یو جنډه په مځکه را پریوته. دوی نارې ته پریښ نه دي کفار، دې لاس پروا نه د کړي، د بل لاس را پور راغلو، د بل لاس باندې و، د بل لاس کټ سو، بیا جنډه پریوته. دې دوړو لاسو چې کومه حصے پاته ولې د پاته حصو باندې ورکوسو جنډه را پورته کسینې سره ولګول. د عشق ته حیران دي کفار. راغلو حمله په وکړه چې دا خو جنډه نه پری، بل اخره مصعب بن عمر بدني ټوکړي ټوکړي شهیدی کو. چې کله د مبارک شهید سو رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم چې کله د مینې ته وکتل، محبت ته وکتل، صلی الله علیه و آله وسلم رسول کائنات او جنو سردار علیه الصلاه والسلام مبارک سترګو کې وښکیدا. صحابه کرامو ته رسول الله مبارک وای، صحابه کرامو دې ځوان ته کفن ورکو. درته یا رسول الله چې کفن ورکې، کفن لپاره خو کپڑا نشته. چې کله کفن ورکاو نو حضرت مصعب بن عمر لپاره دومره کپڑا پاتې سو چې کله هغه چادر د تورغستو کفن لپاره چې کله به مخ مبارک سی به پټ کو پښې به نوسې شوې، چې کله به پښې ور پټولې مخ به راشله، بل اخره چهره په پټ کړله، واشه راکټ کړو په وشو باندې هغه قدمونه ور پټ. داسې غلامي، داسې مینا، داسې محبت، داسې تعلق له رسول الله سره جوړ کو. هغه خلکو په زړه کې شک نو، د هغه په زړه کې عشق.